بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې مونږ دا ویلو چې وله صفات ازلیه قائمه بذاته، چې د الله تعالی لپاره مخصوص صفات دي ثابت دي د الله لپاره چې هغه ازلی دي او قائم بالذات دي. دا قائم به ذات ټکي ورته دا څه کوي کنه چې دا څومره صفات چې دي دا الله تعالی په ذات پورې قائم دي. معتزله دا وایي چې دا الله تعالی لپاره صفات شته دي او دا الله تعالی په ذات پورې نه دي قائمو، بلکې دا د الله تعالی نه ما سوا په جبرئیل علیه السلام او په لوح محفوظ او یا په نبی پورې چرنده د کلام صفات د الله تعالی له او قائم با پورې دي. نو دا خبره چرنده دا صحیح نه ده. دا ځکه صحیح نه ده کنه چې ګوره یو کس کې ماخذ اشتقاق یو مطلق چې مشتق دا تقاضا دې خبره کې چې ماخذ اشتقاق ودا سره دا لپاره ثابت وي. لکه الله پاک ته عالم څه کوي چې الله تعالی په خپل باندې علم ورته حاصل دی. الله پاک ته قدیر عالم چې په خپل باندې ته قدرت حاصل دی. او د زمانه هیڅ چاونه کړي چې لکه صفت اشتقاق دیو د پاره یو ته چې دا بل چا لپاره ثابت دی. بیا به مخکې دا اعتراض دار چې دا مخکې چې ردود سره نه صفات منی نو بلکې دوی چې صفات د الله تعالی عین دي او دلته کې چې صفات منی خو قائم بل غیر منی. دا غي جواب دا غره چې اصل کې دوی منی نه او دا قوم د نه منلو خبره ده چې مطلب دا صفات خدای الله پاک پرشته خو په غیر کې موجودي نو بغیر کې موجودي دي شته. بیا معتزله دا ځان لپاره دلیل نیولای دی چې کومه الله تعالی لپاره صفات ومنو نو توحید به باطل شي. توحید به ولې باطل شي؟ ځکه چې دا صفات به ته حادث مني او یا به ته قدیم مني. نو کله صفات ته حادث مني نو دا خو یو حادث خدای الله تعالی په ذات پورې نشي یو ځکه ده. نو خامخا دا مني چې دا صفات الله تعالی قدیم دي نو دا خو تعدد د قدما ورځي په سره دي تعدد د قدما ورځي. او مخکې د متقدمین او د متکلمین متأخرین په کلام کې دا خبره شوې ده چې الله تعالی د خپل ذات په اعتبار سره یو دی. الله تعالی سره صفات نشته په صفاتو کې او په ذات کې یو دی. نو چې الله تعالی ذات ته یو حسابه نو کم کسان چې الله تعالی لپاره درې صفات ثابت دي لکه نسوارا هغه ته کافر ګرځولي دي. نو کم کسان چې لکه اشاعره د الله تعالی لپاره او صفات ماتوریدیه د الله تعالی لپاره اته صفات ثابت کړي نو دغه په اړه کې اساس خلاف کافر کیږي نه. نو جواب ورکو چې د صفات د الله تعالی لپاره دي نه وهي لا هو ولا غیره، نه الله تعالی عین دي او نه الله تعالی غیر دي. عین ځکه نه دي چې الله تعالی جدا ده الله تعالی جدا دي او غیر دي ځکه نه دي کنه چې دا الله دا تغایر نه قبلې د الله تعالی د ذات نه جدا کیږي نه د الله تعالی د ذات نه جدا کیږي نه. او پاتې شدا خبره چې د چیرې لګي تعدد د قدما ورځي نو وای تعدد د قدما او دلته کې نه راځي. دلته ذات د الله پاک یو دی او د الله تعالی تر صفات ډیر راغلل او د صفاتو په ذریعه سره دې کې دا ډیرواله دا دغه نه دی. بل دا چې دلته کې دا تعدد د قدما او هل ناروا دی چې هغه تعدد د قدما دا قدما چې دا یو بل متغایر وي. متغایر معنی دا چې دا یو بل انفکاک قبلی جداواله قبلی او دا الله تعالی سره د صفات دا انفکاک او جداواله نه قبلی نو لهدا دا د توحید مخالف نه دي. واښوي او پاتې شو نسوارا چې کافر ګرځولې نسوارا خو په دې خبره من تسلیم نه کړي چې دا داسې صفات چې هغه جداواله قبلې خو تسلیم نه کړي. خو د اقوال نه دا خبره معلومیږي چې دوه اقنوم ثلاثه دا ثابتې دوی چې دا اقنوم علم دا د الله تعالی نه حضرت عیسی علیه السلام ته نقل شوی دی. نو چې جدا شوی د الله تعالی نه جدا شوی دی حضرت عیسی علیه السلام ته راوړل دی نو دوی چې په دې خبره دا قول کوي نه دا معلومیږي چې دوی د انفکاک قول کوي د تغایر قول کوي. واښو به معنی واستدلنا اقوى ده حضور سبقوا ولقائل ان يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير. الذي زينا مساعده شارح د سکی چې دا ماتین چې کوم جواب ورکړی دی چې تعدد د قدما او هل ناروا دی چې کله هغه متغایر وي دی وبلنا نو دا جواب چې ستاسو دی کنه دا کمزور دی کمزوروالی طرف ته اشاره کوي چې دا جواب د ماتین دا موقوف او دی معنی چې تعدد او تکثر د لپاره د تعدد او د تکثر د لپاره تحقق د متغایر ضروري دی. تحقق د اشیاء متعدده په منځ کې تغایر ضروری دی
یعنی دی وایي چې په کوم څیز کې چې ډېروالی په کوم څیز کې چې تعدد وي نو د هغې دپاره تغایر ضروري دی. تغایر په معنا انفکاک جداوالی، تغایر په معنا انفکاک او جداوالی چې دا به دغه څیز نه جدا کېږي به. نو زه به ورته داسې ډېر شی تعدد او تکثر به راته وښیم چې هغه به د تعداد په اعتبار سره ډېر وي او مغایرت به پکې نه وي، جداوالی به پکې نه وي. لکه دا عددونه چې دي، لکه هر عدد د خپل مافوق عدد چې دا د ما تحت عدد جز دی. لکه زه مې 9 دا د 10 یو جز دی، 8 دا د 9 جز دی، 2 دا د 3 جز دی. لکه 3 بالا جوړیږي چې کله وسره 2 وي کنه، چې 2 وسره نه 3 جوړیږي. دغه شان 10 بالا جوړیږي چې کله وسره نه وي. نو هر عدد دا د خپل عدد د خپل مافوق د پاره دا جز دی. نو دا اجزا د دې خو دي او تعدد او تکثر پکې شته او دغه پکې نشته، تغایر پکې نشته. نو لہذا دا خبره دا غلطه ده. یعنی مصنف رحمت الله خدا خبره کوله چې تعدد د قدماو حال ناروا ده چې کله پای کې په تعدد کې منګه متغایرت پکې پای کې انفکا کې نو زبردست تکثر او تعدد وغه مې تکثر او تعدد وي او تغایر په پکې نه لکه دا عادت. او بل دا خبره چې اهل سنت والجماعت هغه چې څومره دي یعنی اشاعره د الله تعالی لپاره وصفات او دغه د الله تعالی لپاره ماتوریدیه د الله پاک لپاره اته صفات ذکر کوي. نو چې دا صفات او دغه لپاره ذکر کوي نو په دې صفاتو کو تعدد راغی سره د دې نه چې هغه پکې دا فکر پکې نه کوي چې تغایر پکې شته او کنيشته او دا جدا کیږي او کنه جدا کیږي. نو دا خبره غلطه ده. نو صحیح سره نو غوړه خبره ده چې جواب دې ورکړل شي چې د اهل سنت والجماعت په منځ کې او د دې په منځ کې د صفات متعدده او سره په دې کې اختلاف نشته، بلکې اختلاف په دې کې زموږ په دې باندې کته تعدد د ذات قدیمه چې دا محل له تعدد د ذوات قدیمه محل له او چې کله ذات وي او صفات دای سره ډیر وي صفات قدیمه سره په دې کې تعدد وي نو په دې کې فرق نه راځي. فرق به حال راتله چې کله تعدد د ذات راتله او دلته ذات د الله خو یو دی او صفات بدلیږي را بدلیږي. واښو به معنی نه اهل سنت والجماعت په نسبانه الله تعالی ذات یو دی او صفات یعنی اشاعره او صفات ماتوریدیه ولا اته صفات ثابتې برابر خبره جوړیږي او کنه جوړیږي په دې کې دا اختلاف نشته دی. نو ماتین چې کوم خبره کړو چې وهي لا هو ولا غیر دغه لکه کمزوري ده الګه په خبره باندې پوه شوي ها ځکه چې هغه د دلیل بنیاد په دې باندې و چې د اشیاء په منځ کې با تعدد او تکثر دا ناروا دي چې بری کې انفکاک وي. نو وی اهل سنت والجماعت دې خبره خل نه ستل چې انفکاک پکې او غني پکې خو هغه چې په کوم ځای کې تعدد د ذات راتلو نه روا دي او که تعدد د ذات نه راتلو تعدد صفات راتلو جدا صحیح ده. لکه پرون ما تاسو ته چې یو کس ته د هم په یو وخت ډرایور دی هم په یو وخت قاری دی هم په یو وخت دی حافظ دی هم په یو وخت دی عالم دی هم مفتی دی هم بلار دی هم زوی دی هم د چارور دی هر څه دی وایي دی باندې نو دغه شان دی الله تعالی یو دی او دا سره صفات نه د ګوره تاسو ولقائل ان يمنع او د یو قائل د پاره دا اختیار شته چې زما دا جواب منه کی دا جواب منه کی څنګه جواب چې توقف التعدد والتكثر على التغاير چې توقف د تعدد او تکثر په تغایر باندې تغایر څه مطلب به معنا جواز الانفکاک چې دا غینا جداواله جایز وي. دا تغایر معنی سره چې جداواله چې للقطع د ولې د وجه د یقین د خبرنا بان مراتب الاعداد چې مراتب د اعداد یعنی د اعداد او مرتبه د من الواحد والاثنين والثلاثه دي د 1 2 3 نواغل الى غیر ذلك متعدده كثير متكثره دا متعدد هم دي متكثر هم دي مع ان البعض جزء من البعض سره د دې نه بعض دا حصہ د بعضونه والجزء لا يغاير الكل او جزء دا کل مغایر نه وي. الګه پوښتنه به معنی ویم دلیل چې ستاره خبره کمزوري ده. وايضا لا يتصور نزاع من اهل السنه چې نزاع نه صادره شوی نه متصور کړل شوی د اهل سنت والجماعت نه فی کثرت الصفات وتعددها فكثرت الصفات او ډیروال لريږي متغایره كانت او غیر متغایره کاغه د یوم المتغایر وی او کله یوم المتغایر نوی فالاولى نغرد هذا ان يقال ویل شي المستحيل تعدد ذوات قديمه چې تعدد د ذوات قدیمه او محل ده لا ذات و صفات نه دا او دا خبره محل نه چې ذات وي او صفات ډیر وي دا خبره محل نه ده.
لکه پوه شو به معنی په دې خبره باندې پوه شوي نو دا سبق د پرونی سره متعلق دغه چې پرون سبق کې دا ویل شول چې هغه چې تعدد او تکثر د حال نه تعدد د خدمال نه راواله چې کله هغه متغیر وي متغیر معنا چې یو بل نه جدا کیږي نو د تعدد او د تکثر لپاره انفکاک ضروری نه نه د تعدد او د تکثر لپاره تغایر ضروری نه نه ځکه په عادت کې چې هر عادت د مفوق دا ماته تغییر لپاره جزوي حسوي او دا دینه مغایر نه وي جدا کیږي نه او دویم دا چې اهل سنت والجماعت دا خپل باندې سیات صفات یعنی و صفات او ته صفات دا الله تعالی د لپاره مني په هغه کې د سوچ نه کړی چې دا متغیر دی او کنه دي نو غره دا چې دا جواب ورکړی چې تعدد د ذوات قدیمه او محال دی او چې کله ذات وي او صفات ډیر نه محال نه دي والا یجترا على القول د دې ځنه دا خبره کوي چیرې دا خلک چې چیرې دا صفات دا واجب لذاته دي نو واجب لذاته مطلب څه دی واجب لذاته مطلب دا دی چې دا صفات د الله تعالی د ذات لپاره ثابت دي دا صفات د الله تعالی د ذات لپاره ثابت دي د واجب لذاته دا معنی نه چې دا همیشه نه دی او همیشه به وي ویږي به معنی دا واجب لذاته یو وګوره د الله تعالی ذات واجب لذاته دی نو د الله تعالی ذات واجب الوجود دی نو واجب معنی د الله تعالی ذات چې همیشه نه ده او همیشه به وي صفات دا واجب دي نو مطلب دا دی دلته کې دا واجب په معنی همیشه دی او همیشه به نه بلکې واجب په معنی د ثابت باندې دی نو واجب لذاتی چې کله صفات او نسبت صفات د واجب لذاتی ویل شي نو مطلب دا دی چې دا صفات د الله تعالی د پاره د الله تعالی د ذات لپاره ثابت دي پوه شو به باندې دا صفات د الله تعالی د ذات لپاره سړي ثابت دي ثابت واجب لذاتی دا معنی وي او دا معنی نه د واجب لذاتی چې همیشه نه دی او همیشه وي لکه پوه شو به معنی چې واجب لذاتی په ویلو باندې څوک جرأت ونه کی والا یجترا على القول او چې څوک جرأت ونه کړي چې په قول باندې بكون صفات واجبه الوجود لذاتها چې دا صفات واجبه الوجود دي خپل الله تعالی ذات لپاره بل يقال بل کېږي با هي واجبه چې دا صفات الله تعالی لپاره ثابت دي لا لغيرها دا بل چا لپاره نه بل لما ليس عينها ولا غيرها دا الله تعالی عین هم لري دا الله تعالی غیر نه مطلب دا دی چې دا الله تعالی په ذات کې شامل نه دي او غیر هم لري مطلب دا الله تعالی نه جدا کیږي نه ثابت دي ولا یعنی ذات الله تعالی یعنی ذات الله او تقدس پاک دی ويكون هذا مراد من قال او دا مراد دا چې ویلي دي چا ویلي دي حمید الدین زریری رحمت الله علیه هغه ویلي دي چې واجب الوجود لذاته والله تعالی چې واجب الوجود دا الله تعالی ذات لپاره او دا الله صفات لپاره یعنی انها واجبه لذات الواجب یعنی دا صفات دا ثابت دي دا ذات واجب الوجود لپاره تعالی وتقدس چې اوچته او پاک دی لکه پوه شو به معنی وس دا اعتراض ده چې لکه دا صفات تا وی کنه چې دا واجب دي الله تعالی ذات لپاره الله تعالی ذات خو قدیم دی او دا صفات چې دا خو ممکن دي تاسو ممکن دي نو وای چې ممکن دي کنه خو چې کله یو سیز ممکن وي او د دې نسبت دا واجب الوجود ته وشو نو بری باندې دا ممکن دا واجب ګرځي ممکن به څه ګرځي و اما فی نفسها او هر چې د ذات په اعتبار سره دا صفات دي د خپل ذات په اعتبار سره دا صفات سری فهي ممکنه دا ممکن دي ولا استحاله او دا خبره محال نه فی قدم الممکن دا ممکن په قدیموالی کې اذا کان قائما بذات القدیم کله چې دا قائم په ذات القدیم سره یعنی دا صفات اگر د خپل ذات په اعتبار سره دا ممکن دي لیکن کله چې دا صفات ثابت شول الله پاک د ذات لپاره دا الله تعالی ذات قدیم دی نو دا وسره هم څه شولو قدیم شو او واجبا به او دا الله تعالی لپاره ثابت دي غیر منفصل عنه دا الله تعالی نه جدا کیږي نه غیر منفصل عنه دا الله تعالی نه جدا کیږي نه الګه پوه شو مې باندې اوس دا خبره ده چې دا صفات تر الله تعالی لپاره ثابت کړل نو دا الله تعالی ذات قدیم نه صفاتم قدیم دي نو هر قدیم چې دا معبود نشي کېره دا صفات د الله تعالی دا معبود نه معبود بني فليس كل قديم الها پس هر قدیم چې دا اله نه لري هر قدیم اله نه لري حتی ګورا وای دا صفات خدا قدیم کړ کنه چې صفات د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دي او چې کله د دې صفاتو نسبت ذات قدیم ته وشول نو دا صفات و سره قدیم شول کنه نو چې صفات و سره قدیم شول نو دغه خدا تعدد د قدمه راوستو
نو تعدد د قدما او بهاله راته چې کله ما دا ټول معبودان ګرځولای دا ټول می څه ګرځولای نو موږ ولله کې دا ټول معبودان نه ګرځو بلکې موږ وایو چې ذات د الله تعالی یو دی په ذات کې بدلواله نشته دی په ذات کې تعدد نشته دی معبود یو دی خو د په دې صفاتو کې تغیر تعدد راځي پوه شئ فليس كل قديم اله پس هر قدیم اله نه دی حتى يلزم چې لازم شي من وجود القدماء دا وجود قدمان وجود الالهه لكن ينبغي ان يقال لكن بکار چې دا ول شي چې ان الله تعالی قديم بذاته الله تعالی قدیم د خپل ذات په اعتبار سره موصوف بصفاته او په خپل صفات سره موصوف دی ولا يطلق القول بقدماء او قول په قدماء سره څوک نه کوي چې تعدد قدماء لالا يذهب الوهم ذکر چې تفاره چې لاړ نشي وهم الى ان كل منها قائم بذاته شهاده قائم بذاته د الله تعالی بذات پوره موصوف بصفات الالوهيه چې موصوف به صفات الالوهيه سره ولصعوبه هذا المقام د دې نه دا خبره کوي کنه چې صفات مبارک چونکه مختلف خبرې دي یعنی کدا تا صفات الله تعالی حدیث غني نو دا حدیث د الله تعالی رب ذات پورې کوی چې کېدې نشي او کتر الله تعالی لپاره ثابت غني عین غني جو عین خو نشي غنل لکه معتزله پر ایمان ته کړی دي او کته هغه تعدد قدما ورځي جو معتزله خو د سره انکار کړی دی دا سره معتزله او فلسفه سره اړمنی نو او کرامیه وای کدا صفات چری کنه کته حدیث دغه غني قدیمی غني نو تعدد قدما ورځي جاو چیرې د سر ناړو ته قدیم منم نو زه حدیث غنم او چې کله به دا خبره راځي جو د اهل سنت والجماعت وای چې دا صفات د الله تعالی نه عین دی او نه غیر دی نو دا خبره په دې باندې مشکل شوی ده ولصعوبه هذا المقام او د وجه د ګرانوالي د مقام نه ذهبت المعتزله والفلاسفه تريري فلاسفه معتزله الى نفي صفاته نفي صفات چاوي سره الله تعالی پر صفات شته نه ځکه دی وای ک صفات حادث منما نو د الله تعالی په ذات پورې حادث شي یو ځای کېدې نشي او که ثابت غنما جو تعدد قدما ورځي جو سره به منم نو معتزله او فلسفه الله لپاره سره صفات مني نو والکرامیه او کرامیه دي الى نفي قدمها اغه د نفي کې د قدیموالي دي چې الله تعالی پر صفات شته او ثابت دي دا دغه حادث دي ازلی نه دي والاشاعره او اشاعرتني ناغوي الى نفي غيريتها وعينيتها چې دا صفات نه الله تعالی عین دی او نه غیر دي لکه پوښتنه مې معنی دې باندې پوښتنه اوس په دې باندې اعتراض او جواب دې چې تاسو لکه نه عین دی او نه غیر دي نو دا او طرفه د نقیزن وکړه نو بیا ان شاء الله په دې باندې اعتراض جواب واړو